انبیاء علیهم السلام د دې دپاره راځي چې خلق د هغې سنتونه زده کړي او د هغې اتباع وکړي. په دوو جملو کې د هدایت دغه مطلب دی. لیکن وخت تیرېدو سره سره خلق د هدایت منبع منابع هغه اختلافي کی نزاعي کی او په هغې باره کې بحثونه کوي. هغې بحثونو کې یو مشهور بحث چې نن سبا ډېر تیزۍ سره روان دی هغې ته وایي عید میلاد النبي. دا مشهور بحث دی. پته نه لګي چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د راتلو مقصد څه و. آیا هغه دغه کوم چې نن دی خلقو شروع کړی دی او که نه د هغه نقش قدم باندې روانېدلو، د هغې اتباع کولو، د هغه سنت باندې منګولې مضبوطې لګولو، او که نه هغه شعر کم ته چې نن عید میلاد وایي جشن ورته وایي. الله رب العزت د خپل الوهیت اظهار کړی دی موږ ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم یې رالیږلی دی او د هغه باره کې زمونږ ایمان دا دی چې د هغه په شان کائنات کې بل څوک نشته. دا عقیدت نه دی یوازې، دا د ایمان خبره ده. دا الله نه رستو که د چا مرتبه سړی تسلیموي، هغه فارسی شعر دی بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر. لیکن سوال دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ټول عمر کې یو ځل هم خپله برت ډے نه مناوي. صحابه کرامو کې یو قسم نشته دی چې هغه د هغه د پیدایش ورځ مناو کي. تابعین تبع تابعین ائمه کرامو کې یو قسم نشته دی چې هغه د هغه میلاد مناو کي کم ته چې خلک عید وایي. نو سوال دا چې دا دین به په پاکستان او هندوستان کې جوړېږي. ښکاره چې دا د دین خبره ده. میلاد منې پیدایش. نو پیدایش خو یو مصدر دی. آیا پیغمبر اوس پیدا کیږي که نه هغه پیدا شوی هم او د دنیا نه تللی هم دی. مصیبت یې دا جوړ کړی دی چې هیڅ چا دا نه دی ویلي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تاریخ پیدایش د هغې د ذکر وکړی شي. دې ته څوک بدعت نه وایي. هغه سړی مسلمان نه وي چې هغه ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذکر اذکار او په درود باندې تکلیف رسی. دا خبرې زیر بحث نه دي. زیر بحث خبره دارا چې دا دین دی او د دین دپاره اصول لري چې هغه په هغې څلورو زمانو کې یا دریو زمانو کې موجود وي کم ته چې خیر القرون ویلی شي. نو کم یو څیز چې خیر القرون کې نشته، آیا نن هغې ته مونږ دین وایو یا د دین تقاضا ورته ووایو؟ د خبرې محور دغه دی. همیش دپاره باطل پرستو طریقه دای چې هغه پیغمبر چې هادي دی رهنما دی هغه به زیر بحث راولي او څه متنازع بحثونه به د هغه باره کې شروع کړي. په دې د اهل حق زړه ته ډېر دُخ رسي، ډېر تکلیف رسي. او عجیب و غریب علما دي. خلقو ته وایي چې فلانی په دې موضوع کتاب کړی دی، فلانی په دې موضوع کتاب کړی دی. دا څنګه عالمان دي؟ کتاب یې کړی نو دلیل څه دی؟ د دین دلایل چې کوم څلور دي په هغې څلورو دلایلو کې د یو دلیل پیش کړي نو ټیک ده، آمنا وصدقنا. خو چې کله یو دلیل هم نشته دی نو د هغې په بدعتوالي کې د چا شک ولې دی؟ آخر هر هغه عمل چې صحابه کرامو نه یې کړی د دین په طور نو آیا نن هغې ته دین ویلی شي؟ خلق اعتراض کی چې تاسو مناوئ د فلان کی ورځ د فلان کی ورځ، مونږ نه مناوو. څوک یې چې مناوئ نه یې ورته دین نه وایي. خبره باندې ځان پوهول پکار دي. څوک چې کوم برت ډے مناوئ هغې ورته نه دین وایي نه ورته د دین تقاضا وایي. رسم شنو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې څه ویل رسم نه دی، دا دین دی.
خو چې کله دین دی نو دا به ثبوت غواړي. دا غټه خبره ده، په دې ځان پوهول پکار دي. هسې اوږدې خبرې به کوي چې فلانی دا چل کړو فلانی دا چل کړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ آیا خپل عید میلاد منو کړی دی؟ نه. صحابه کرامو کې یو فرض ته چا منو کړي نو د هغې جواب هم نفي کې دی. صحابه کرامو نه وروستو تابعین یا تبع تابعینو کې یو فرض ته دی داسې چې هغې راغلي او په دې نوم جمع شوي چې په دې ورځ به مونږ عید میلاد مناو. نه. نو چې نشته نو دا څنګه دین دی چې په دغې ټولو مراجعو کې او مصادرو کې دې وجود نشته. او بیا سړی دعوه کوي د دیوبندیت. دیوبندی علماء کم چې مړه دي یا کم چې هندوستان کې دي هغې خو تر اوسه یې ته بدعت وایي. دا پاکستان کې دا عجیب و غریب دیوبندیان دي چې دې د جواز دلائل پیش کوي. تاسو کو تفصیل ګورئ د هغې نو زما علمی مکاتیب کې هغې باندې مستقل یو خط ما لیکلی دی، هغه ولولئ. او څومره چې د هغې شبهات دي یا دلایل دي د هغې ټولو جواب کړی شوی دی پای کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه په پیدایش باندې څوک نه دي خفه، د هغه په ذکر اذکار څوک نه خفه کېږي. داسې خلقو ته دوکه ورکوي. د هغه ذات ته چې یو څیز منسوب کېږي هغې ته دین وایي. نو دا زموږ د دین تقاضا نه ده. دا جلوسونه دا جلسې کم چې دا فساق فجار کوي د دې وجود کم ځای نه شروع دی. ای کتاب کې ما حوالې لیکلي، فیملی میگزین یو اخبار دی، هغه د دې تاریخ لیکلی دی. سو د عالم مضمون نه دی چې پاکستان کې دا کله نه شروع شو. شیخ الحدیث مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمت الله تعالی علیه د دې تاریخ لیکلی دی. او دا کم خلق چې نن د هغه مرګرتیا کوي دې ته هغه هم بدعت ویلی دي. دا زیاتې کوي، خلق ظلم کوي. رسول الله صلی الله علیہ وسلم دا اللہ رسول لے زب تاریخ و خیمتا تھا 603 ہجری کے دا بدعت شروع شد. تب دا کے زمانے دا شے نو 603 ہجری دا خیر القرون نہ دا بدعات و زمانہ دا. اور چاچے دا کڑو ناغت ابن الدحیہ وی اگر حافظ حدیث تھے. بس عوام علماء و نوم عوام جوړ شي. عالم وی چې حافظ حدیث ته نو د هغه چې کوم حدیث جمع کړي په دې باب کې نه به ټول صحیح. کاش چې خلق علم الحدیث ویلی او مصطلح الحدیث ویلی. حافظ حدیث وی لیکن کذاب وی، دروغجن وی. حافظ ذهبی چې کوم تذکرۃ الحفاظ لیکل دی پای کې بے شمیره حفاظ داسې لیکلي چې کذابین دي. دا کم ابن الدحیہ د بے شمیره بدعات رد کړی. رجب باره کې چې کم بدعات کېږي په هغې کتاب هم لیکلی دی ادا و ما وجب. لیکن دا سړی دی بدعتي او دا سړی کذاب دی، دروغجن دی. په دې وجه حافظ حدیث کېدل د دې دلیل نه دی چې هغه کوم روایت پیش کړی دی صحیح. اهل علم په دې څیزونو نه پوهېږي، نه عام به څه پوه شي بېچارهګان. په دې به هغه لکونو پونډونه لګول هر کال. کوکبوري او بادشاه د هغه هم کار دا و چې خزانه باندې به بوج جوړ شو. او دا کار همیشه د حکومت په نگرانۍ کې کېږي. کم حکومتونه چې سم یې هلته نه کېږي دا څیزونه، او کم چې د عوامو مال په څه طریقه وایي نه هغې دا حرکتونه کوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د مینې اظهار هغه دا دی چې سړی کثرت سره درود سلام وایي. څوک شته دی داسې چې هغه دا وایي چې ما د شپې درېیمې حصې پورې په رسول الله صلی الله علیه وسلم درود ویلی.
یا ما د شپې تر نیمې پورې پر رسول الله وسلم درود ویلی دی، یا ما ټوله شپه د رسول الله وسلم ذکر اسکار کړی دی او درود مې ویلی دی. اسره د مینې د اظهار دغه طریقه ده. هغه ټول قوم ودی ټوله شپه سار مونځ هم نه کوي. د دې سن محبت ته او څه مینه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم سره. دا ګپې لګي هسې یو بحث یې جوړ کړی دی. هغه هادي دی، هغه رهنما دی، لیکن د هغه دا قسم څیزونه مناول دا دین نه دی. پکارداري چې هر هفته دی یو سړی خپل شاگردان او خپل متعلقین جمع کوي هر هفته، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې دی ورته بنیادی معلومات ورکوي. دا کم خلک چې په دې بحث کې زور کوي هغې ته هېڅ پته نه لګي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ګل پرس پیدا شوی وګر نه د ګل پرس څه چل گاو سنت دای چې روزه ونیسه. هغه نه تپوس کړی شو ته د ګل پرس روزه نیسې، هغه ویاو په دې ورځ زه پیدا شوی. موږ ته خو دغه حدیث کې معلوم دی د ګل پرس روزه نیول څوک نه کوي. اتباع د نبي چې کوي دغه طریقه ده. همیشه دپاره خلک ظاهر پرست شي. موږ سره یو نبي خو نه دی، موږ سره خو 1,00,000 او سره پاسه انبیا دي، بېشمېره صحابه کرام دي، بېشمېره تابعین دي، بېشمېره ائمه عظام دي. دا خلقو تاریخ پیدایش اکثر و بیشتر معلوم دی. نو زمونږ خو به یو ورځ د غم یا د خدای نه خالی کېږي. دا خو چې چا سره یو هیروین ټیک ده هغه به یو ورځ منو کي په ګال کې. دا زمونږ دین نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم هادي دی بېشک. الله هغه ته خپل کتاب کې رحمت للعالمین ویلی دی، دی کې هېڅ شک نشته. لیکن دې روز لا دغه قسمه حرکت ورکول کوم چې د اهل بدعت طریقه ده دا مناسب نه ده.